مدینه منوره مدینه منوره کې یو خاوند د خپل ښځې اجازه واخیست زما بیبي زه ځم په داسې سفر باندې ځم چې زما د لاس هم پته ونه لګي په داسې سفر باندې ځم چې زما د قبر هم معلومات وشي په داسې سفر باندې ځم چې زما د کوم دی د مرګ اواز به تا ته راشي یا به رانشي زما ستا بیا ملاقات وکړو شي بیا به یو بل سره میلاو نه شو خو که میلاو نه شو نو د حشر په میدان باندې یو بل سره ملاقات کېږي ملاوي کړه د حشر په میدان باندې اوس روان شو خاوند د ښځې اجازه غواړي 10,000 دینار راواخیستل او د بیبي په غېږ کې واچول بیبي دا 10,000 دینار راواله ستا سره زما یو امانت دی دا امانت خیال وساته دا 10,000 دینار راواله دا امانت خیال وساته او زه لاړم په سفر باندې زما ته پته کېږم چې زه به واپس راشم که به رانشم زما تمه مه کوه لاړو خاوند چې تلو بیبي دروازه بند کړه داسې دروازه بند کړه زما د خاوند واپس رانشي دی به واپس قدم کېږدي دی به زما د چوکٹ باندې بیا آرام نشي لاړو فرمایي بیبي دروازه بند کړه اخري سرحد ته لاړ شهادت په محمد میدان جهاد ته لاړ 10 کاله نو 15 کاله نو 20 کاله نو 25 کاله نو 27 سال فتح در فتح حاصلوله او د الله لار کې جنګېدو ابا 27 سال د شهادت په تمنا باندې جنګېدو نن شهید کېږم خپل ټوټې ټوټې وجود الله لار وکړ خپل قطره قطره وجود خپل خود الله لار ورکړ الله زمانه وجود دی والا صرف 27 سال ځواني د الله په لار کې تېره کړه ځواني واجه تر الله په لار کې یو څلور میاشتې لګولې دي کال هم لګولی دی څلوېښت ورځو لګولي یې د 3 ورځو نه بعد کوي باغ امیر صاحب وایي 3 ورځې به لګو ایو وایي خدای مو زموږ خو واله کېدو واله بیا به څنګه دي چې ابد پکې او کنه لکه ما ته خدای راغلی که زموږ د میخي حالات خطرناک دی ویش کال د الله لار کې تېر کړ نیمه شپه وه مدینې ته واپس راغی چې واپس مدینه منوره باندې راغی وی کتل په نیمه شپه باندې به دې کور ته ور واوړم سبا به مې دا ښځه چې راپاسي څنګه سهار کې او ما ویني نو وایي به چې دا نعمت غیر مترقبه د کوم ځای نه راغی دا نعمت غیر مترقبه دا د کوم ځای نه راغی دغه ځای نه خو لارښود دی قطره قطره وجود دی هغه ځای نه خو چې کوم دی شهادتونه راغلي او خاوند به راغلی سرفراز به ورته میلاو شي خوشحالي به ورته میلاو شي په نیمه شپه باندې کور ته ور واوښت چې ور عبدالرحمن فاروق رحمه الله په دې کټ کې نوجوان په کټ کې ځوان عبدالرحمن فاروق چې ورغی دا ځوان یې ګریوان ته ونیو په دې کټ کې په خوب کې ګریوان ورته څه فرمایي ورته فرمایي څوک دی چې زما کټ کې پروت دی کور زما کټ زما شپه نیمه شپه ده ته زما په کټ کې ولې پروت دی دا نوجوان چې راپاڅېد عبدالرحمن فاروق یې د ګریوان نه ونیو ته څوک یې نیمې شپې ته ګوره نه د چادر خیال وساتو نه د چا دیوارې خیال وساتو نه د زما د حیا او د عزت خیال وساتو په نیمه شپه باندې زما کور ته راغلی ته څوک یې زما کور کې نوجوان وایي زما کور عبدالرحمن فاروق وایي زما کور شور جوړ شو په دې شور کې د بیبي د کمرې دروازه کولاو شوه 27 سال بعد د خاوند په چهره باندې نظر ولګېدو اواز یې ورکړو و زما خاونده د بچوړي د ګریوان نه لاس لرې کړه ستا لاس د خپل بچوړي په ګریوان کې دی مور اواز کوي و بچوړیه د پلار د ګریوان نه لاس لرې کړه و زما د زړه ټوکرې مخې ته د پلار ولاړ دی چې پلار کتل چې دا مې زوی کتل دا مې پلار کتل دا مې زوی یو بل یې د مینې غاړه ورکړه د محبت غاړه ورکړله پلار هم کېناست زوی هم کېناست بیبي هم کېناسته خاوند پوښتنه کوي و زما بیبي 27 سال مې باغ تېر کړ 1,000 دینار مې پرېښودي 1,000 دینار مې په سمو لګولو زما د دې بچي
چې قسمانه د څنګه کړی دا دوی لا دا خبرې کوي دوی کې د مسجد نبوي نه اذان راغی الله اکبر الله اکبر کہ اللہ اکبر صدا ولګدا ذکر د اوغدل بدلال د خوان روان شو مسجد نبوي ته ولتي یو خوا مینه د پلار یو خوا جهل د پلار یو خوا محبت د پلار یو خوا د مینه د محبت نظر د پلار ویش کاله پلار نو لیدل والله आवाज د مسجد نبوي راغی الله زما خو راشه زما کو لراشا زما مين لراشا زما محبت لراشا يخوان بلاد منا بخوان علا منا بلاد بريخوضو دبلاد غير بريخوضو دبلاد بدن بريخوضو اولاد دخل خوف الله قرآن ساجبة تربيته ساجبة تربيته ويش قال همارے بلاد جو منظر بلاد منزل بلاد وای کنه نن زما استاد وی چې اذان واوري منزل راځي دا تاسو خیر دا تاسو خلاص زمونږ کې غضب غضب زمونږ نه کوي پته چې تاسو په دې کې ویو کنه زمونږ کې غضب ظالم چې مازیګر باندې وشي ټول خلک کرکټ ګراوند ته روان کرکټ ته روان دا تاسو خلک کرکټ ګراوند کې نشته ځکه چې بالو هاي نشته هاي په څیر چې هغه عدالت دي کوشي خبره خلاص خو پرې دې کوم خلاص نه زمونږ ته دا هم د کرکټ ګراوند هغه آباد او جمعه دعا جمعه هیڅ نه کرکټ ګراوند کې ټول ناس کپونه د څوک ناس راځو د الله قربا بهر حال عرض وکاو بچی الله بیبي خاوند ته وی خاوند ډیر سره دینار غواړي چې څه دې ازما بیبي ویش کار دې 27 سال زندگی دې څنګه تیر شو ژوند دې څنګه شي ما خو دې زما لازم الله لا بیا یې ویل بیا دې لواله تاسو ته نه فرق ویش کار نیمه ځواني نه بعد دې څنګه دې اوه او خيار دې شوی پادامه دې شوی نیک دې شوی صالح دې شوی قرآن باندې په دې شوی د دین نواقبه د دین خبردار دې شوی اے مندو اپرنګ شوی اے خوندو اپرنګ شوی د دین باندې خسته شوی د قرآن باندې خسته شوی د حدیث د جناب رسول الله باندې ځان خسته کړ منور دی سوورته وخاوندا 27 سال دې تیر کړ سوورته وخاوندا ویش کاله نستا انتظار کړی دی سار بشو ما خام پورے منزل دروازه سارنا دروازه سارلا ما خام بشو ما بدروازه بند کړلا شپه برالا تن تنها پرته وای کله بل چوکټ आवाज دور راغی زرد می تماشو چې خاوت مې راغی بیا به دروازه بند کړنا وخاوند استاد زمال الله راکو ازما داستان دې بدول کړی سخت رااله ضرب راغی تکلیف راغی وخاوند د اختر ورځ رااله پلارانو به بچو د جامې راوړلې پلارانو به بچو د پیزارو راوړل وزما خاوند ستاد زوی دا ټوکړه به زما هګۍ کړه پلارې نو چې جامې ول راوړلې پلارې نو چې پیزارې ول راوړلې د اختر ورځ به شوه پلاران برانل بچي به انکار پاکی جانے میں ارتوار چولی نفل فلان لاس میں نیولے زر بابا سر روان ما وزما خوندا ویش اختر ندیشور استاد زلد بلود اپلار سایا ندلی دلی اختر ندیشور اپلار دلاس جامی ندی کردلی سخت مرابا میرالا درد مرابا میراغے تکلیف مرابا میرالا وخاوندا مسجد نبوی کی منس ادا دا 27 سال تاریخ دا بیانو ما لاشا مسجد نبوی کی منس ادا کا چراشی کو دولر بما سنگتی رشو سیدہ جون میں انتظار مستاقو سامریری دروازی سرنی خواندہ کنتن میں رکھنے لاشا خواندوی حروان شو عبدالرحمن پارو مسجد نبوی تراغ مسجد نبوی کی منس ادا نمانزر ادا نبا یو نظار عجیبہ وکتر
یو عجیبه شو تماشا ډول شوله یو عالم کېناست یو محدث کېناست یو شیخ الحدیث کېناست طالبان راتلل چای تندیخ ولو چای لاس ولو د حدیث سند شروع شو او د پیغمبر روضه مبارکه دلته محدث ناست او د حدیث سند شروع شو قال حدثنا فلان بن فلان قال قال رسول الله المحدث بمر زمانه حبيب برماي زمانه محبوب برماي داد فام بعام سردار برماي عبد الرحمن طارق الجناني زارن وقتلا چې قربان د چا بچوي قربان د چا زوي چې بشکر پیغمبر حدیث او د حدیث اشاره د امام الانبیاء خبره ده څومره بختور المری سم کې پښتنه وکړه چې دا د چا زوي دا د چا بچي چې طالبان امام مالک طالب ناسته حسن بن زیاد محدث طالب ناسته او د حدیث پر شروع دا رب فرمان کاکا نے پیجنے بچے نے پیجنا آتے فرمان وکاکا جان واورا وکاکا جان واورا میرے پیار عبد الرحمن فاروق محمد 27 سال اصل میدان جہاد کرے ویش کالا اصل راغلے نرے نجانے مرد تجوندے نجانے رحمت زور بینی ہوکنا دادا عبد الرحمن فاروق بچوے دادا نامد امام ربیع الرائے رحمہ اللہ امام ربیعہ محدث مدینہ امام ربیعہ مدینہ محدث سے حدیث استاد نے عظیم شخصیت نے عبد الرحمن فاروق واہ ودرے چکر روانی خپل زوی ته نشي وکړل د بچو په شو د باندې قال رسول الله کاکا دې مزید نه خبر کاکا دې رسول کوم نه خبر چې په کې څومره قدر لري چې مخکې ولادت څومره عزت لري